او بیا دې کې دا لومبۍ صورت چې دی سوره اخلاص دې ته وایي او سوره توحید ته وایي. ځکه دنیا ته د ټولو پیغمبرانو د راتلو مقصد شو هغه د الله وحدانیت او د الله یووالی بیانولو خپل امت ته، او هر پیغمبر خپل امت هغه ته د توحید دعوت ورکړی دی او هغوی د هر قسمه شرکونو نه منې کړی دی. ځکه هر امت چې و هغې کې به چې کله شرک او نافرمانی د الله زیاته شوه نو الله پاک به هغوی ته نبي راولېږه او هغه نبي ته به الله پاک دا ډیوټي ورکړه، دا کار به یې ورکړه چې ته به د خلکو ته د ټولو نه اولنۍ خبره چې کې نو هغه به زما د وحدانیت او زما د یووالي او د وحدانیت او د الله د توحید مطلب دا دی چې د یو مؤمن ایمان او د عقیده به په دې خبره باندې چې الله شته دی او هغه ذات دی د الله چې هغه په خپل ذات او صفاتو کې یو دی، په کائناتو کې یو څیز د هغه سره شریک نشته دی، د هغه سره په بندګۍ کې حصه دار هیڅوک هم نشته. که دنیا ته خیر راځي او که شر، او که دنیا ته مصیبت راځي او که خوشحالي راځي، که مالداری ده او که غریبی ده، که عزت ته او که ذلت ته، دا ټول د الله د طرف نه دي او د الله ته د دې خبرو نسبت کول دي. دې ته توحید وایي. شرک دې ته وایي چې انسان د الله پاک په دغه صفاتو کې الله سره بل څوک برابر وګڼي چې دا کارونه خو الله هم کولی شي، دا د الله کارونه دي، خو د الله په مخلوق کې څه داسې خلک شته دی چې هغوی د الله پاک د کارونو کې برخه لري او دې کې د هغوی هم حصه شته دی. هغه حصه دار که هغه بیا ملائک دي، ځکه د بعضې مشرکینو عقیده دا وه چې ملائک هغوی په ځینو کارونو کې د الله سره حصه دار او شریک دي. او تاسو به کتلي چې دا بعضې تعویزګر چې دي، تعویزګر چې د هغوی عقیده د شرک وي نو هغوی د تعویز په سر کې دا لیکي چې یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، یعنی د ملائکو دا نامې لیکي او د ملائکو نه د مدد د غوښتلو آواز کوي. او هغه خلک هم مشرکینو کې وو چې هغوی په دې عقیده وو چې ملائک چې دي بنات الله، دا د الله لوڼه دي، نعوذ بالله. دارنګې څه خلک هغه چې هغوی پیغمبران د الله سره شریک کړي وو، څه هغه خلک وو چې هغوی جنات او پیریان د الله سره حصه دار جوړ کړي چې هغوی به مدد د پیریانو نه غوښته او د پیریانو په باره کې به د هغوی عقیده او ایمان داسې و چې دا پیریان موږ ته شر را رسوي او د دوی د شر نه د حفاظت لپاره حدیث کې راغلي کله چې به دوی او قافله به د دوی تلله او یو ځای کې صحرا کې به کله دوی فړاو وکړه او دمه به یې وکړله نو د قافلې سردار به دا الفاظ ویل چې اعوذ برب هذا الوادي، زه فنا غواړم د دې واده او د صحرا په مالک باندې چې هغه به د پیریانو سردار و، هغه نه به یې دا پناه غوښتل. ځکه د قرآن مجید کې سوره جن چې دی، سوره جن هغې کې پیریان هغوی په خپله د خپل ځان نه شرک نفي کړی دی چې موږ الله سره په یو خبره کې شریک نه یو، موږ په غیبو باندې نه پوهیو. نن هم د ډیرو خلکو عقیده دا ده چې که یو څیز ته پټ کیدي نو دا پیریان هغه را معلومولی شي او هغه را پیدا کولی شي، دا د شرک عقیده ده. ځکه پیریان دا وایي په خپله سوره جن کې تاسو واورئ د تفسیر کې ترجمه کې چې پیریان دا خبره کوي چې موږ په غیبو باندې نه یو پوهی، د دې دیوال نه اخوا که څه شی دي نو په هغې باندې پیریان نه پوهیږي چې دې نه اخوا څه دي. ځکه نن سبا چې دا کم دوکې او شوکې شروع دي او خاص طور یعنې زنانه دې دوکو شوکو کې ملوث دي چې هغه تعویزګرو ته وایي چې تاله به مونږ تا باندې څه شوي دي او تاله به مونږ دا راوباسو. دا بلکل دروغ دي او دغه صرف او صرف د هغه نظر دوکه ورکول دي چې دغه انسان ته هغوی دا دوکې ورکوي او د هغې مختلف قسمونه دي. اوس ټایم نشته دی چې زه هغه ټول قسمونه د هغې تاسو ته بیان کړم، خو د داسې قسمه خلکو نه ځان ساتل پکار دي ځکه دغه خلک په خپله شرک کې مبتلا دي او نور خلک هم شرک کې مبتلا کوي. او د شرک ګناه دا ده
د شرک دومره لویه ګناه ده چې د شرک سره الله پاک یو عمل، یو عبادت، یو بندگی هم نه قبلوي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې لئن اشرکت لیحبطن عملک، که تا شرک وکړ نو ستا عمل دا به ټول زه برباد کړم. څه هغه خلکو چې هغوی د الله اولیاء او د الله دوستان، الله ته نږدې خلک، هغه الله سره شریکان جوړ کړي. هغه وخت سره ود او سواع او یعوس او یعوق او نصر، تاسو سورې نوح کې دا ویلي دي، دا نیکان خلکو او د هغوی تصویران او د هغوی پټوان یې جوړ کړه او بیا به خلکو د هغوی نه مدد غوښته او دا به ویل چې موږ مدد د دوی نه غواړو او موږ صرف دوی ته وایو او دوی زموږ خبره الله ته کوي. د حوامیمو کې تاسو دا جمله اورېدلې وه چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مشرکینو به دا ویل موږ د دې خدایانو عبادت نه کوو مګر صرف دومره کوو چې دوی موږ الله ته نږدې کوي. دا د مشرکینو عقیده وه. موږ دوی الله ته وسیله کوو، دا نیکان خلک. لکه الله رب العالمین او په خپله فرمایلی دي چې زه تاسو ته نږدې یم د مرۍ د رګونو نه. نو چې کله الله یو انسان ته نږدې دی نو د الله نه دعا ډایرک ولې نه غواړي چې یو به یو ته وایي او بل به بل ته وایي او هغه به بل ته وایي. نو د هغې نه ښه دا ده چې الله ته کښېنه او خپله محتاجي ورته ښکاره کړه او الله نه وغواړه. ځکه د دې قسمه شرکونو نه ځان ساتل دا ضروري دي. د دغه ټولو شرکونو د ختمولو دپاره او د الله د وحدانیت او د توحید د عقیدې دپاره په قرآن مجید کې ډېر زیات آیاتونه او سورتونه او د ټولو نه ډېر زیات اهم سورت چې دی هغه سوره فاتحه ده چې د قرآن شروع موږ د سوره فاتحې نه کوو، الحمدلله رب العالمین، د دې نه واله د ولضالین فوري. په دغه صورت کې موږ او تاسو د الله د وحدانیت اقرار کوو الله سره او په هر رکعت کې موږ او تاسو دا وایو. ځکه د سوره فاتحې نه بغیر مونځ کېږي نه. په هر رکعت کې موږ او تاسو د دې خبرې اقرار کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله خاص ستا بندګي به کوو او خاص د تا نه به موږ مدد غواړو. چې اوس په مونځ کې په هر رکعت کې موږ او تاسو دلته د دې خبرې اقرار کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا موږ عبادت د الله نه سوا د بل چا کوو. زمونږ سجده د الله نه سوا بل چا ته وي. موږ د الله نه سوا بل چا ته سر ښکته کوو. غلامي موږ او تاسو د بل چا کوو او غیبدان او په پټو خبرو باندې خبردار موږ تاسو د الله نه سوا بل څوک ګڼو چې دا پیر صاحب او دا پیرې او دا پلانکې او دا په پټو خبرو پوهېږي. نو دا بالکل تضاد دی د الله د دې اقرار سره چې ایاک نعبدو او د ایاک نستعین اقرار موږ او تاسو هر رکعت کې کوو. او بیا دا دی چې زموږ او ستاسو آواز هغه د الله نه سوا بل چاته د بل نه مدد غواړو، بل نه تمه کوو او د بل نه یېره کوو او د بل سره خپل امیدونه هغه تړلي دي. دغې ته ویلی کېږي شرک. چې کله مصیبت راشي، تکلیف راشي، نو د یا الله په ځای باندې د یا رحمان یا رحیم په ځای باندې موږ او تاسو خوله باندې دا آواز راځي چې ای فیره بابا، ای لویه ځوانه، ای فلان ای فلان ای دا د شرک آوازونه دي. دا ختمول غواړي. ځکه شرک حدیث کې راغلی دي دا شرک د دې انسان په دې رګونو او پوینه کې داسې چلن کوي څنګه دا اینه په دې کې روانه ده دغه رنګي. او د دې نه د خلاصي یو ذریعه ده او هغه دا ده چې قرآن ځکه قرآن دا راغلی د الله د توحید دپاره دی او بنیادي صورت الله د توحید هغه سوره اخلاص دی. ځکه دې ته سوره اخلاص وایي چې ستا ټول هر څه به خالص د الله دپاره وي. او د دې سوره اخلاص ډېر نومونه دي نورم. او د دې سوره اخلاص یعنې د قل هو الله احد، یعنې اکثر عام خلک او پخوا خو به ټولو خلکو یعنې دا د مونځ حصه جوړه کړې وه چې په هر رکعت کې به قل هو الله احد وایي. ځکه دا بنیادي صورت دی. دا دومره بنیادي صورت دی چې حدیث کې راغلی دي یو ځلې صحابه کرام هغوی په یو سفر باندې تلي وو. نو کله چې هلته هغوی به مونځ کوو نو د هغوی چې کم امام و یا د هغوی امیر و هغه چې به کله بل صورت په رکعت کې ووایي نو بیا به ورسره
سوره اخلاص هم وایه. صحابه کرام هغوی دا شکایت وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ده به داسې چل کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی راوغوښته ویل ته ولې داسې دي کول؟ هغه ویل یا رسول الله زما د دې صورت سره محبت دی، د سره زما مینه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل څوک چې د دې صورت سره محبت ساتي نو دا صورت به د جنت کې داخل کی او ته د دې صورت دی محبت په جنت کې داخل کړي. ځکه حدیث کې راغلی دی چې سوره اخلاص چې دی قل هو الله احد دا ثلث القرآن دی، دا د قرآن دریمه حصه ده. لکه ته چې دریمه حصه د قرآن اولولي او څوک چې لس څلي یعنې دا اولولي د ورځې یا د شپې، الله رب العالمین حدیث کې راغلی دی الله پاک د دپاره په جنت کې کور جوړوي. نور فضایل هم د دې صورت ډېر زیات دي ځکه د دې صورت عمل دا دی چې هر فرض منځ نفس و نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیت الکرسی یو ځل، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا به هر فرض منځ نفس ویل او د ماښام او د سحر نفس به دا صورتونه درې ځل ویل او د اوده کېدو نه مخکې به هم نبی کریم سلم دا صورتونه درې ځلې وویل او بیا به خپل لاسو مبارکو کې وفوکل او لاس به په ټول بدن باندې راخ. او عایشه رضی الله تعالی فرمایي آخري بیماری کې بیا نبی کریم سلم ته چې کله تکلیف و نو ما ته به ویل ای عایشې دا صورتونه ووایه خپلو لاسو باندې وفوکه او زما په بدن باندې هغه لاسونه راکړه. ځکه حدیث کې راغلي دا صورتونه چې څوک لولي هر فرض منفس او د اوده کېدو نه مخکې د باندې به یو قسم جادو هم اثر نشي کولی. ځکه دا صورت دا لوستل پکار دي. الله رب العالمین دا فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم د الله په نوم باندې چې بخونکی او مهربان دی. قل هو الله احد، ووایه دوی ته ای پیغمبره چې شان دا دی چې دغه الله یو دی. الله دا د الله اسم ذاتی دی، دا ذاتی نوم دی. ځکه الله دا بل څوک نشي کېدی سوا د یو الله نه، دا د هغه ذاتي نوم دی د الله. او احد یعنې یو دی، تنها دی، هېڅوک ورسره په کائناتو کې شریک او حصهدار نشته. الله الصمد، الله بې نیازه دی، الله بې ضرورت او بې حاجت دی، چاته هم د الله ضرورت او حاجت نه راځي او ټول مخلوق الله ته حاجتمند دي، ضرورتمند دي. ځکه حدیث کې راغلی دي چې که د دنیا د انس او جن دا ټول را جمع شي او دوی ټول په یو ځل باندې داسې شي لکه د یو فاجر، انتهایی فاجر او غټ کافر د زړه غونته د دې خلکو زړونه شي چې ټول کافر شي، مطلب یې دا دی نو د الله په خدای کې یو ذره نقصان نشي راوستی. او که دا ټول خلک د یو ښه مسلمان غونته جوړ شي او ټول دنیا مسلمانان شي نو بیا هم د الله پاک په الوهیت او خدای کې یو ذره زیاتوالی نشي راوستی. الله داسې صمد ذات دی، داسې بې ضرورت ذات دی او موږ او تاسو په هر کار کې الله ته حاجتمن یو. لم یلد ولم یولد، نه د الله نه څوک پیدا دي او نه الله د چا نه پیدا دی، یعنې نه بچي شته د الله پاک او نه مور او پلار شته. ځکه دا رد دی په هغه خلکو باندې چې هغوی به الله پاک ته د بچو نسبت کو. یهودو به دا ویل عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. عیسایانو به دا ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. او د عربو مشرکینو به دا ویل ملائک چې دي بنات الله دا د الله لونه دي. الله د دې ټولو خبرو رد وکړو چې لم یلد ولم یولد، الله نه څوک پیدا نه دي او نه الله د چا نه پیدا دی. قرآن کې تاسو اورېدلي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یهود بویل عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، نصاراو بداویل عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض
كل له قانتون. او دا خلق وی چې الله پاک بچی نیولې دي. او ته ووایې پیغمبره چې الله د بچو نه پاک دی، بلکې الله د پاره اسمانونو او ځمکو کې چې څومره مخلوق دی دا ټول د الله مخلوق دی او ټول د الله تابعدار دي. او بل ځای الله فرمایلی دي چې دوی وایي چې الله بچی نیولې دي، نو الله فرمای انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. د الله د پاره به څنګه بچی پیدا شي حالن کې د الله بیبي نشته دی، ولم تکن له صاحبه. داسې نورم قرآن مجید کې الله پاک د دې خبرې رد کړی چې الله د بچو نه پاک دی. او الله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د خلکو د دا ووایه لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى. ای پیغمبر دوی ته دا ووایه که چېرې الله پاک بچی نیولې نو په دنیا کې چې څومره غوره خلک وي غوره هغه به د الله بچی وي. او الله د بچو نه پاک دی. او بل ځای الله فرمایي د خلکو ته دا ووایه ای پیغمبره که چېرې الله بچی نیولې فانا اول العابدین، نو په هغه ټولو کې به اولنی زه وې یا زه به د هغه د بچو عبادت کوونکی. الله ځکه فرمایي لم یلد ولم یولد، د الله بچیم نشته او مور او پلار یې نشته دی. او دا رد دی زموږ د دې زمانې په هغه خلکو باندې چې هغوی الله ته دا نسبت کوي وایي دا زیارتونو کې چې کوم پراته دي او دا کم باباګان او اولیاء دي نو دا د الله نیازبین دي، دا د الله نازولی دي. د الله دپاره نه نیازبین شته او نه نازولی شته دی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او نشته دی د الله برابر هیڅوک، د الله په مثل هیڅوک هم نشته. الله فرمایلی لیس کمثله شیء، د الله غونته هیڅوک هم نشته، نه د هغه په ذات کې او نه د هغه په صفاتو کې. هغه سره څوک برابر یې دی نشي. کف دا برابر ته وایي. دا سوره اخلاص.